أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نرانی درس کے بارے انشاءاللہ العزیز سورة ہود پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 1 آیات نمبر 7 8 دو آیاتونه ناغه ویلې کیږي. وز دینه مخکې آیات کې تیر شو الله وی کلن فی کتاب مبین، دا ټول هر څه چې دی نو هغه یو واضح مبین ښکاره کتاب لوح محفوظ کې دی. نو دې کې اوس الله رب العزت فرمایي وهو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، الله هغه ذات دی چې د هغه څخه نو پیدا کړي ځمکې او اسمانونه چې نو هغه په شپږ ورځو کې. اوس الله جل جلاله چې نو هغه ځمکې او اسمانونه چې نو هغه په شپږ ورځو کې پیدا کولو، نو الله رب العزت خو قادر مطلق ذات دی. الله پاک خدا په یو آن کې هم پیدا کولی شولو، نو دی باندې بیا د شپږ ورځې ټیم یې ولې اخیستو؟ نو د دې لپاره په د شپږ ورځې ټیم یې اخیستلی دی د هغې په مقدار کې چې الله پاک پیدا کړی چې د انسان ته پته ولګي چې هر یو کار به دی تدریجاً په قلاره قلاره کوي، په چې نو هغه په منډه به نه کوي، دی به خپل هر کار له چې نو هغه یو ترتیب ورکوي تدریجاً چې نو هغه به هر یو کار کوي. بیا سوال چې نو هغه دا پیدا کېږي چې ورځې چې نو هغه پته خدا لګي چې سحر چې نو هغه انور راوخي چې ماښام پرېوځي چې خلکو د پته ولګي شپه شروع شوه انور ورځ چې نو هغه ختمه شوه، نو د ورځې او د شپې تعین خو هغه په دی کېږي. نو چې کله اسمانونه نه ول نو د اسمان چې نو بیا انور کم ځای کړو، سپوږمۍ کم ځای کړو، نو بیا څنګه الله وایي چې نو فی 6 ایام په شپږ ورځو کې. نو جواب یې دا دی چې فی 6 ایام نه مرادو د شپږ ورځو چې نو هغه مقدار مراد دی چې کوم د الله پاک په علم کې نو هغه ونو. اوس بیا په دغه شپږ ورځو کې دې سره چې نو هغه نور څه په دې کې پیدا کړو. نو حضرات وایي امام چې نو هغه قاضي ثناء الله پانیپتی رحمت الله علیه مظاهر چې نو هغه چا تفسیر مظهری لیکلی دی، د هغوی وایي د دې نه مراد د اسمانونو نه تمام اولویات دي، اسمانونه دي، په اسمانونو کې چې بیا څومره چې نو هغه سیارې دي، نور دي، سپوږمۍ ده، ستوري دي، سوره دي، دغه مراد دي ټولو. او د ځمکې نه مراد چې نو هغه تمام سفلیات دي چې سوره په ځمکه کې د ځمکه کې بیا څومره شیزونه دي دا ټول چې نو هغه دي مراد دي. دغه وضاحت دا چې نو که خیال مو کړی مونږ په سورت یونس بالکل په شروع کې چې نو هغه آیات نمبر 3 کې غالبا چې نو هلته هم مونږ کړو، نو هلته هم مونږ دغه وضاحت کړو. د صحیح مسلم د هغې روایت ما تاسو ته ویلو د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه ونو چې په هغې کې حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایلو د هغې چې اخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم بیدی، حضور زما لاس چې نو هغې ونیولو او ماته بیا وی چې خلق الله عز وجل التربة یوم السبت، الله رب العزت نو هغه ځمکه پیدا کړې وه د خیالي په ورځو، وخلق فیها الجبال یوم الاحد، او بیا په دې کې غرونه چې نو هغې پیدا کړي ول د اتوار په ورځ باندې، وخلق الشجر یوم الاثنین، او ونې بوټي چې نو هغې پیدا کړي ول د ګل په ورځ باندې، وخلق المکروه یوم الثلاثاء، او سوره چې هم مصائب او تکالیف او دا شیزونه دي نو دا الله پاک پیدا کړو نو هغه د منګل په ورځ باندې، وخلق النور یوم الاربعاء، او سوره چې خیر او ښه کارونه دي نو دا الله پاک پیدا کړو د بوت په ورځ باندې، وبث فیها الدواب یوم الخمیس، او دې کې چې نو هغه بیا زنده سر سوره چې هم دی دا ټول چې نو هغې خواره کړي چې د زیارت په ورځ باندې، وخلق آدم علیه السلام بعد العصر یوم الجمعة، او آدم علیه السلام الله پاک پیدا کړو نو هغه د جمعې په ورځ باندې د مازدیګر د لمانځه نه وروسته آخر الخلق فی آخر ساعت من ساعات الجمعة، دا چې نو په پیدایش کې مخلوق کې د ټول نه اخرنی مخلوق ولو،
او دغه شانتي د ورځې شپې چې دی نو هغې د ټولو نه اخرنۍ حصه جمعه وه، د جمعې چې دی نو هغه په اخرني ساعتو کې الله پاک چې نو هغه پیدا کړو. نو ځکه الله وایي والارض فی 6 ایام وکان عرشه علی الماء، او د الله جل جلاله عرش چې نو هغه په اوبو باندې دی. اوس دې متعلق چې نو حضرات لیکلي د ټولو نه وړاندې چې نو هغه کم شیز پیدا شوی دی. نو دې کې مختلف قولونه دي، خو هلته په هغې کې نو هغه اکثر کم روایتونه چې ذکر شوي نو د سند په اعتبار سره هغه صحیح نه دي، بلکې بعضې پکې موضوعي هم دي. لکه یو روایت کې راځي چې د ټول نه مخکې الله پاک عقل پیدا کړی، دا روایت چې نو هغه صحیح نه دی، ضعیف موضوعي دی، بلکې بعضې حضرات وایي دغه شانتي بعضې وایي چې نو د الله پاک چې د حضور علیه الصلاة والسلام نور یعنی روح پیدا کړو. نو دغه روایت هم چې نو هغه سندن دوره چې نو هغه مضبوط روایت نه دی. بعضې کې نو هغه نور د ټولو نه صحیح روایت چې کم ترمذي هم ذکر کړی دی، او غالبا امام ابو داود رحمه الله هم نو سنن ابو داود کې ذکر کړی. نو صحیح روایت دا دی چې د ټول نه مخکې چې نو الله پاک قلم پیدا کړی. اول ما خلق الله القلم، کم چې اولنې الله پاک پیدا کړی نو هغه قلم دی، او بیا په دغه قلم سره چې نو هغه ټول تقدیرونه لیکلو. وکان عرشه علی الماء، د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نه چې نو هغه کس تپوس وکړه د تابعي، هغه ورته د الله رب العزت عرش نو هغه په اوبو باندې دی، نو دا اوبه چې نو هغه په څه باندې دي؟ نو هغه ورته علامت الريح، دا چې نو هغه د هوا باندې کیفیت څنګه. نو که تاسو خیال کړئ مخکې غالبا چې نو هغه موږ ویلو په اولنۍ 500 سپارو پایزې کې تیر شوي ولو، نو په هغې کې دا ولو چې الله پاک دا څنګه پیدا کړي. نو الله جل جلاله چې نو هغه د غزمک الله پاک چې نو هغه ولو بیا چې کله عرش ولو، نو دغه عرش هم الله پاک پیدا کو. نو د هغې سره دا یو تک شین چې نو هغه کان علی یاقوتة الخضراء، شین کاڼه چې نو هغه ولو نظر الهیبت نظرة الهیبت، روایت کې راځي چې الله پاک د هغې ته د هیبت په نظر باندې د جلال په نظر باندې وکتلو. نو چې کله ورته د جلال په نظر وکتل دغه کاڼه چې نو هغه اوبه شولو. نو چې کله دغه کاڼه اوبه شولو نو د دغې باندې الله رب العزت چې نو هغه عرش کېښودو. اوس هغه اوبه نو صحابه تابعین ته حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نه تپوس وکړو دا اوبه څنګه دي؟ نو یا علامت الريح، د هغې دپاره الله پاک ځمکه چې نو هغه هوا سیلی جوړه کړله. اوس دې د قادر مطلق ذات ویلی کېږي. اوس اوبه هم څومره مایع شیز دی، اوبه او هوا هم څومره شیز دی، خو اوس د دغې هوا دپاره الله جل جلاله ځمکه چې نو هغه څه جوړه کوله، هغې بله هوا جوړه کوله، اوبه یې په هغې باندې وسارې کړلې، او د هغې اوبو د پاسه الله رب العزت چې نو هغه خپل عرش کېښودو، د الله پاک عرش دی. نو ځکه وایي وکان عرشه علی الماء. اوس څه لپاره؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، د دې لپاره الله چې نو هغه کوي چې تاسو وازمي چې تاسو کې څوک ښه عمل کوي. نو دې نه دا خبره هم ذهن ته راله معلومه شوله چې ګورې مقصودي ځمکه اسمان یا د ځمکې اسمان شیزونه دا مقصودي نه دي، مقصودي انسان دی. دا څه چې پیدا شوي دي نو دا الله رب العزت د انسان دپاره پیدا کړي دي، او انسان د خدمت دپاره پیدا کړي دي، او په دې شیزونو الله پاک انسان ازمي چې دی کې نو هغه کم یو انسان په دوی کې بیا ښکلی او عمده عمل کوي، هغه انسان د الله رب العزت په نسبت باندې ډېر چې نو هغه اولا اقرب او د الله په نزدې انسان دی. لیبلوکم ایکم احسن عملا. دویم د دې نه دا معلوم شولو چې د الله په نسبت باندې کثرت د عمل چې نو هغه نه دی پکار، د الله په نسبت باندې چې نو حسن عمل هغه پکار راځي، نه چې نو هغه کثرت عمل. چې اوس یو سړی نو هغه لږې ښکته بره بعضې تاسو اکثر که خیال کړی سمجھئ نو هغه د سجدې او د لذیذ ټقاره چې دی نو هغه خیږي. نه الله ته داسې عبادت نه نمو، لږ وکړه خو ښکلې په سلیقه باندې وکړه، په سکون وکړه چې ته به پخپله هم پوه شې چې او ما څه ووایي. ذکر چې نو هغه کې نو په هغې هم داسې وکړه، تلاوت کې نو هغه هم داسې وکړه چې په هغې باندې تو پخپله هم پوه شې، بل هم پوهېږي. نو د الله په نسبت باندې کثرت عمل چې نو هغه نه دی مطلوب، حسن عمل چې نو هغه مطلوب دی، او حسن عمل چې نو هغه الله راځي چې کله د هغه د سنتو په اتباع کې وشي. سوره پای کې د سنت چې نو هغې اتباع وي، دومره په دغې عمل کې چې نو هغه حسن پیدا کېږي. ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت لیقولن الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. او بیا الله وایي که چېرته دوی دوی ته ووایي چې تاسو به بیا مرګ د مرګ نه وروسته به بیا دوباره پاسېدلي، الله ته به ټول هر څه چې نو هغه حساب کتاب ورکولي، که ښه دې کړي جو ښه بدل، که بد دې کړي د هغې به بده جزا میلاویږي. نو دوی وایي چې نه هغه دا خبره دا نه ده مګر دا جادو دی ښکاره.
یعنی دوی د دې انکار کوي دوی ورځ قیامت چې نه نو هغه د سره ګڼي نه نو چې کله دوی د ورځ د قیامت چې نه نو هغه ګڼي نه نو ځکه دوی دې ته نو هغه جادو وي حالانکه دا جادو نه دی بلکې دا یو حق او سچ فیصله ده ورځ د قیامت نه نو هغه بالکل حق او سچ ده الله رب العزت نو هغه دا براولي ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده نو وسوي الله کچرته موږ د دین چې نو دا عذاب ورسته کو د یو خاص وخت پوري نو کچرته د دین د عذاب د یو خاص ټیمه پورې چې نو الله پاک د صحیح حکمت ته چې نو هغه ورسته کی نو دی بیا دا خبره کوي استثناء په مذاق په تور باندې ليقولن ما يحبسه سشي چې نو هغه د عذاب سر کو کدا حق او سچ د عذاب دی راشي کنه نو دی دا وینا دا استهزاء انوي ځکه الله ولا دا غي بدل ورکړي امت ست ویلې کېږي نو یاد ساتئ امت چې نو هغه په دریو مانو باندې راځي بعضې کسان چې نو هغه اکثر چې نو هغه د دین په جامه کې دین له نقصان چې نو هغه ورکوي لکه مثال په تور کې نو هغه به موږ وایي غیر مقلدو نو د هغوی په دې ځایونو کې هم ډېر چې نو هغه بیا دا کوي خلک په مختلف دوکو کې اچوي خو بهرحال دا یاد ساتئ امت نه مراد چې نو هغه درې مانو باندې دا راځي لغوي په طور باندې هر ځای کې چې نو هغه یوه معنی دی امت په معنی د ګروپ او د ډلې سره هم راځي لکه څنګه چې د امتونو په باره کې مخکې تیر شوي دی دویم امت چې نو هغه په معنی د پیشوا سره هم راځي لکه ابراهیم علیه السلام په باره کې راځي کانه ابراهیم امتا قانتا لله چې هغه د الله د پاره نو هغه پیشوا او اعلی مقام چې نو هغه ولو نو امت په دغه راځي او درېمه معنی امت په معنی د عذاب د مؤخر کېدو سره هم راځي لکه څنګه چې دلته الله پاک وایي واخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده یو خاص ټایم چې نو هغه د لیټه پورې داغه نه د عذاب ورسته شي نو دغه ته هم امت په دغه معنی سره هم راځي نو دی بیا دا وایي الا یوم یاتیهم لیس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون الله به خبردار واوري کما ورځ باندې چې نو هغه هم د عذاب راشي لیس مصروفا عنهم بیا به څوک هم د دې نه د عذاب واپس کولی نشي چې الله عذاب رالو بیا هیڅوک نشي خلاصولی الله فرمان دی ان بطش ربک لشدید ستا د رب نیول چې نو هغه سخت دی څوک چې نو هغې نه بیا خلاصې دا نشي منتلی وحاق بهم ما كانوا به یستهزئون نو دلته د عذاب نه استهزاء او ټوکې واسطې ځکه دوی د عذاب تذکره هم په ټوکو کوله نو ځکه الله وایي چې کله راګیر کې دوی له هغه څه چې کومه پورې به دوی ټوکې کولې نو بیا به دوی ته چې نو هغه پته ولګي او څوک به دوی بیا عذاب لرې کولی نشي الله دې موږ د خپل عذاب نه محفوظ او معنون وساتي وهو الذي او الله تعالی هغه ذات دی خلق السماوات والارض چا چې پیدا کړی د اسمانونه او ځمکې فی سته ایام پشپږو ورځو کې وکانه عرشه او و دغه عرش علی الماء په اوبو باندې لیبلوکم چې وازمی تاسو ایکم احسن عملا چې څوک په تاسو کې ښه عمل کوي ولئن قلت او کچرتو اوې انکم چې خامخا تاسو به مبعوثون دوباره را پاسول من بعد الموت ارست د مرګنا ليقولن الذين كفروا نو ضرور بوای کسان چې کافران دي ان هذا الا سحر مبين ندی دا مگر جادو د ښکارا ولئن اخرنا او کچر رست کړو مونږه انهم العذاب د دین عذاب الى امه معذوره تر یوم نیټه مودم مشمار لشي پوره ليقولن نو ضرور بوای دا کسان ما يحبسه سسیز دا منکړو الا خبردار واوري یوم یاتیهم پکمورس چې راشي دوی باندې یعنی د عذاب لیس مصروفا عنهم نه بشي واپس کوله د دینه وحاق بهم او راګر بکې دی لرما یعنی عذاب کانو به یستهزئون پکمه پورې بچ دوی ټوغې کولې